چوک کې ودرولې مین روډ دی باندې کړی دی څه به وي دا خو وګوره ته ګاډي دې راځي دا وګوره ها دا مین چوک نه دی څنګه مخکې ولاړلی دا یې یو ته ولاړې د ټریفک والا سره لین دین دی که څنګه خدا دې ولاړ دی ګورې نه مخامخ او تا پسې نه راځي چې دې نه خوښې لرې شه او تا ډېر چت کړی دی او په هغه کې ناست یو نارې وې نور زمان بھائی یقینا اکثر مونږ ګورو چې دلته د دې مونډاک بازار څومره کلي کچهري شوي دي د بازار کمیټې ده یا زمونږ د پولیس او د ټریفک ملګري دي مونږ چې کله هم د دې سره ملاقات کولی او کله هم ناست یو ستاسو به یې د دې ګواهي نو مونږ همیشه اولۍ خبره د ټریفک کړې ده مونډه کې د ټریفک ډېر ناقص صورتحال دی په ګنټو ټریفک بني او چې څومره دا مافیا ده دلته ملک دی خان دی جاګردان دی هغه راځي په مین روډ باندې ګاډی ورته خو دا پولیس غریب ودیس نه شوی چې دا د چا نه پرشرایز دی دا د چا نه هېرېږي دا ولې چې کولی چې عام غریب سړی چې وردېږي چې هغه فوران رانیسي او پرچه وله ورکوي لکه په اول پرون یو ملګری راغی زموږ هغه ځان له مزدوري کوله د ورځې له 3 پرچې دلته چوک کې ورکړي لکه دا ظلم دی مونږ بار بار دا ظلم دی بند کړی شي او کم از کم اقصا سلوک دلته کېږي دلته خان دی غریب دی مالدار دی زموږ ټول د دې علاقې خلک دي او دا د علاقې بازار دی چې دا کولاوي دلته بازار دی اسپتال دی دلته روزانه په بنیاد باندې ایمرجنسي دی اسپتال نه راوځي په ګنټو باندې امبولانس هم ولاړي دویم دلته د دې بازار دپاره مخکې د مونږ بار بار مطالبه هم کړې او د موجوده حکومت هم کړې ده او د مخکینو هم کړې ده چې دې بازار ته د بایپاس ډېر اشد ضرورت دی خو چې کوم اطلاعات راغلي کوم بایپاس دی نو دا دغه کامبټ ټو میاکلی ټو کامبټ چې کوم د محترم سراج الحق صاحب په پراجیکټ دغه پراجیکټ نه یو روډ راغستی دی او لکه بالکل بازار نه پر اخره سر بجې هغه میاکلي په شا باندې داسې بجې هغه بند ته برتوي کې مونږ د دې کې د علاقو سره مونږ دغه روډ هم دی وکړي خو دا د مونډه بایپاس نه مونډه بایپاس دپاره چې کومه فیزیبیلیټي تیاره کړې وه کومه نقشه مونږ ورکړې وه نو هغه یا د میاکلي بالکل د دې خوړ په سایډ باندې یا د دې په قلا په دې سایډ باندې نو دا د بازار ضرورت به هم حل کوي دغه د بازار ضرورت نه حل کوي نو دا مطالبه کوو ستاسو په د میډیا په حسادت باندې چې دغه کوم بایپاس دی دغه مونږ ته قابل قبول نه دی او انشاءالله که چېرته په دغې باندې دغه رکاو نه شو نو د دې مونډه څومره نوجوانان دي باشعوره عوام دي دا به مونږ راوباسو دا متحد کوو او د دې خلاف به یو بھرپور احتجاج تحریک شروع کوو په دې باندې خبرو کړه په دې باندې مونږ بار بار چې دا ګاډي د چا دي او دلته زمونږ چې کوم ډي پي او صاحب راغلی و هغه بالکل تیمور خان لکه هغه یو نډر هلک و هغه ډېر تکړه و پولیس و هغه بالکل پابندي لګولې وه چې د سهار د چیم نه د مازدیګر د 8 پورې به دغه ګاډي نه ځي هغه پابندي لا چته شوې نه برقرار ده خو په دې کې محض څه ګاډي تاسو به یې ډېر ګاډي دي چې کله د دې دکاندارانو وړه وریجې راشي نو هغه ګاډي بالکل لاندې ولاړ هغه نه راپرېږدي بازار ته خو غټ غټ ټرکونه دي دغه غټ ګاډي دا روان دي دا غټ غټ ګاډي کې پرتې دا چا دي په دې کې چې کومه معافي هم ده مونږ دا وایو چې ډي پي او صاحب ته په دې باندې خصوصي ایکشن واخله زموږ چې د ټرافیک کوم انچارج دی هغه ته هم دا وایو او د دې زموږ د دې جندو چې کوم ډي اس پي دی هغه جمال صاحب هغه ته هم وایو چې په دې باندې ایکشن واخله او دا ګاډي بند کړه دا هر وخت بالکل د حادثې یو سبب جوړېدی شي او د دې بازار کې د ټرافیک ټول نه غټ رکاوټ ټک غټ ګاډي دي او دا کوم ګاډي چې راځي په دې مین روډ باندې ودرېږي دا دي نور زمان صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ملک کې قانون شته دی خو په قانون باندې عمل درآمد نشته دی یعنې د دې بازار او د دې ټریفک د دې واضح قانون کې دغه چې کوم دی نو د دې ډېر ښه دغه موجود دی خو د بده مرغه چې دلته هغه باندې عمل نه کېږي او دلته هغه یا خو هغه ناپوهه کسان راځي چې هغه د دې ځای د حالاتو نه خبر نه او یا بس د دې خلکو سره څه کمپرومایز دی پته نه لګي عام خلکو ته په دې کې ډېر زیات تکلیف دار دی چې دلته خو دا کم ګاډي د روډ په غاړو باندې پارک کړي او تېز دي دا خو دلته د روډ په غاړه باندې ګاډي ودرول دي او په دې روډ په دې منځ کې صرف یو طرف ګاډي تللی شي د بل طرف هغه نه شي نو په دغه وجه بند دي او زمونږ ټریفک والا الله دې پرې رحم وکړي دغسې دومره سوچ او خیال یې نشته دی دې ته یا خو څو ورځې خو دوی دا لوډینګ انلوډینګ د غټو ګاډو هم بند کړی او پته نه لګي په هغې هم عمل درآمد نه کېږي او اوس هم په دې بازار کې غټ ګاډي لوډ کېږي او خالي کېږي د هغې دپاره دا کوم دی دلته د سټینډ د ټیکسي د سټینډ اړو څه انتظام نشته دا په اډو کې پکار دلته په مین روډ باندې ډکېږي او بیا خاص کر په دې کې متاثره کېږي که هغه خلک چې هغوی ضرورت یې رواني هغه ټیکسي والا نه نو بیا دلته داسې ناپوهه خلک راغلي دي چې هغه د هغه مشرانو مخ ته وردانګي او په ځای د دې چې هغه په رول د ګاډي والا بېزتي ده هغه
ته څه نه وایي کوم چې سیټ ته ولاړ یو کوم چې په روډ رواني زی د هغو بېزتي یې نه پکې کېږي نو موږ خو پکې دا ډېر ولیدم چې اسلام الدین خان شو یا فاروق خان شو د دغو په شان خلک بلا بیا راځي او دا بازار به کنټرولوي چې هغې دې ځای نه تللي دي د بازار حالت ډېر زیات خراب شوي دا حقیقت دی بلکل دې کې صحیح عوامي نمایندګان چېرته دي مړه بس نه خو عوامي نمایندګان شته دی په دې ملک کې او نه بل څه شته دی او زه به دا ووایم چې ګورې دغه طرف ته که ما یوه خبره وکړه نو زه د پولیس والا طرف ته یوه خبره زه دا کوم چې دلته یو معمولي ټکسي والا ګاډی ودرېد روغاړې ته چې هغه ته سوی نو هغه مو وویل زه به ایم پي اے ته ټلیفون وکړم دمکیان یې هم ورکوي که نه نو خواران په دې کې هم لږ دغه دي ایم پي اے د زور خو هم نه دي که نه د ایم این اے او د ایم پي اے د زور نه دي نو هغې هم په دغه کې لږه ګزاره کوي بیا